بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت رابعه بصریه رحمت الله علیها نوم به تاسو اوریدلی وي چې د کاملینو اولیاو نه وه. ډیره زاهده او تقواداره زنانه وه. د دې نه یو کس تپوس وکړو چې ته څنګه راه راست رالې، څنګه الله جل جلاله د خپل ځان دپاره خوښه کړې او بهترینه زنانه او تقواداره زنانه در نه جوړه کړه. دا وی زه د 7 کالو په بصره کې قات راغی. زما مور او پلار وفات شو. زما 3 خویندې نورې وې. زه 4 نمبر وم. د دې وجې راته رابعه وی. رابعه په عربی کې 4 نمبر ته وی. 4 نمبر. دا وی زه ماشوم وم، مور او پلار مې وفاتو. د یو ظالم په لاس ورلم، هغه راټینګه کړم. د 7 کالو او په بازار کې په 6 درهمه خرڅه کړم. لهذا وینځه رانه جوړه شوه، غلامه شوم. چا چې زه واغستم هغه به رانه ډېر سخت کارونه اغوستل. هغه کارونه به یې راباندې کول چې هغه به زما د وس نه بارو. دا وایي یو ورځ مې په کوټه کار کو، د هغه ځای نه راوغورځېدم او لاس مې مات شو. وی مخ مې په ځمکه الله ته کېښود او الله ته مې وی چې یا الله زه ډېره غریب یم، یتیم یم او د یو داسې کس په لاس کې قیدي یم چې هغه ډېر ظالم دی. یا الله په ما باندې رحم وکړې. زه ستا رضا غواړم او زه غواړم چې زه همیشه ستا په فکر کې ولګم، ستا د رضا کولو په فکر کې ولګم. وی په دغه ټایم کې ما ته د غیب نه آواز راغی چې ای ضعیفې او کمزورې او یتیمې جینې، غم مه کوه، الله جل شانه به پتا مهرباني وکړي. دې نه پس دا وایي زه کور ته رالم، بیماره وم، روجې مې شروع کړې. د شپې به مې د الله عبادت کو. یو ورځ مې د شپې عبادت کو، یو شپه لګیا وم، الله سره مې راز او نیاز کو. الله جل شانه ته مې وی ای الله، زما د زړه خواهش دا دی چې زما سترګې، زما غوږونه، زما لاس او خپې ستا د دین خدمت وکړي. خو څه وکړم؟ ای الله، زما په ذمه باندې د مخلوق خدمت لګېدلی دی. کني زړه مې غواړي چې هر وخت ستا خدمت وکړم او ستا عبادت وکړم. ستا په عبادت کې مشغوله وي، د دنیا یو کار مې نه کولی. دا وی ما دا دعا کوله، په دې کې څه ګورم چې نه ګورم، چې زما په سر باندې د نور یو ډیوه پرته ده، یو قندیل روښانه شو. او بیا څه ګورم چې سحر شو، مالک راوغوښتم، زما یې ډېر دار مدار وکړو، زما یې ډېر خاطر وکړو، پیسې یې راکړې، انعامات یې راکړل او زه یې ازاده کړم. ما د هغه نه اجازت واغسته او رالم د الله جل شانه په عبادت کې مشغوله شوم. لہذا اوس زه روزانه هر شپه 1000 رکعته نفل کوما. نو د الله جل جلاله د طرف نه یو زبردست انعام متدا ملو شو چې د الله ولیه او بزرګه جوړه شوه.